چې یوازې په سوات او په مټه کې تعلیمي ادارې نه دي کولاو شوي، په ټول پاکستان کې کولاو. د قوم خادمې، د قوم نوکرې، زما په پیسو، زما په تنخواه باندې تا ته اختیار میلاو دی. دا اختیار به ته زما په حق کې استعمالوي، خو زما په خلاف به نه استعمالوي. په سوات کې دا فضا ولې جوړېږي چې یو ټینشن پرې جوړېږي. زه به مجبور یم چې بیا د مټې په چوک کې بیا زه کلاسونه شروع کړم. ډرګ والا یو چې نشې خرڅوو، موږ نه سمګلران یو چې سمګلینګ کوو، او انشاءالله په دې مټه تحصیل په 150 سکولونو کې به یو داسې سکول نه وي چې د پیر په ورځ کولاو نه وي. زما سره 80,000 سټوډنټس دا به ټول راځي او په دې مټه کې به ډي چوک به جوړ. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د پریس د ملګرو ډېره زیاته شکریا ده او په دې موقع باندې د مټې د تحصیل د پرایویټ سکولونو د طرف نه زه د میډیا په ذریعه باندې قوم ته، والدینو ته او سټوډنټانو ته او د ملک واکمانو ته او اختیارمنو ته یو پیغام ورکول غواړم چې زه دلته تاسو له موږ زحمت درکو کېناستو. په ډېر شارټ نوټس باندې زما همکارونه د تعلیمي ادارو سربراهان او پرنسپلان هم موجود دي. زموږ پرایویټ ادارې د کرونا وایرس د وبا د وجې نه 9 میاشته چې بندې دي او په دې 9 میاشتو کې زموږ مالی کم نقصانات چې دي په خپل ځای باندې، خو ماشومان انتهایی زیات هغه چې دا کومه نگراني به د هغو کېده، په هغې باندې چې به کم زموږ محنت کوو، هغه د اوسه پورې هغه د خپل کتاب نه دی خبر چې زما کتاب څنګه دی او هغه به څنګه کولاوالي. او په مارچ کې به دا ماشوم زه د بورډ امتحان ته هم اپیر کوم. د اګست په میاشت کې دله کتاب نه دی پیژندلی، نه کتاب کولاو کړی دی. او دا یو ډېره قومي المیه ده چې دې ته هر یو سړي ته پکار ده چې دې ته ډېره زیاته توجه او فکر ورکړی وی. خو د بدقسمتۍ نه چې ټول هر څه کولاو شو او د کرونا وبا هغه ګراف هم په ختمېدو یا په لاندې په راتلو باندې دی. او بیا د دغه لیول چې کوم موږ ته سکول ته ماشومان راځي په هغې کې ډیث ریشو 0% وه او متاثرین پکې ډېر زیات کم و د کرونا وایرس نه. نو جواز نه جوړېدو چې تعلیمي ادارې بندې پاتې شوې، په کار د جټ پاورني فرصت باندې تعلیمي ادارې کولاو وې. خو نن چې د ژوند هره شعبه به حال ده، بازارونه کولاو دي، دفاتر کولاو دي، عدالتونه کولاو دي، مساجد کولاو دي، ایون مدرسې کولاو دي، او د دې سره سره چې سینما هم کولاو شوه. خو د تعلیمي ادارې دپاره د اوسه پورې څه تاریخ نشته. د دې خبرې دپاره موږ بار بار ملاقاتونه وکړو، میټینګونه وکړو، مظاهرې وکړې، خو هېڅ د هغې نه څه نتیجه راونه وته. بیا د ټول پاکستان په سطح باندې د ټول پرایویټ سکولونو تنظیمونه راغونډ شو او دا 15 اګست هغې وټاکو چې د دې نه به زموږ تعلیمي ادارې کولاوي او موږ د هغې د حکم پابند یو. دا یو خبره زه دلته ډېر په واضح الفاظو کوم چې یوازې په سوات او په مټه کې تعلیمي ادارې نه دي کولاو شوي، په ټول پاکستان کې کولاو دي. خو د بدقسمتۍ نه د دې سوات د ډي سي او خصوصي زمونږ د مټې د اے سي د رویې د وجې نه موږ نه مجبور یو چې پریس کانفرنس کوو. هغې زمونږ 10 سکولونه چارج کړي دي، په 10 پرنسپلانو باندې FIR کټ دي. زه د دې نه دا خبره کوم چې دا سکولونه به بیا هم کولاوي. که دا جرم یې ماشوم ته تعلیم ورکول، نو دا جرم به موږ همیشه کوو. او دا جرم ما 28 سال په دې مټه کې کړی دی او زموږ د دې ادارو نه د ژوند هرې شعبې ته بهترین انسان وتی دی. تاسو د دې اسپتال ته ورشئ، په دې کې اکثریت د پرایویټ تعلیمي ادارو نه وتي کسان دي. تاسو دې بارون ته ور وخېږئ، په دې کې اکثریت وکیلان زموږ د ادارو نه وتي کسان دي. تاسو ټیچرز له د ژوند هرې شعبې ته موږ افرادي قوت ورکوو، بهترین کسان ورکوو. دا نور پرېږدئ، دا نننی رزلټ راوالی د میټرک ده، په دې کې اکثریت دا زموږ د پرایویټ ادارو د ټاپ پوزیشن هولډرز دي، اکثریت زموږ دي. زموږ په یو اداره کې 45 او 40 او 50 او 60 کسان A1 ګریډ والا دي. دا سیس تبا کېږي او احساس د هېڅ چا سره نه دی. او د هغې باوجود ته په ما پسې راځي او زما په اداره کې داسې ودرېږي او داسې په غلط انداز باندې د هغې سره رویې اختیارې چې داسې په کار دا ده چې تا چې د تیلو بحرانو او په بلیک په دکانونو کې تیل خرڅېدو په کار ده چې دا رویه تا د هغو سره اختیار کړی وی او دغه ګرانۍ نه او د دغې مصیبت نه دا قوم ایستلی وی. ته د قوم خادمې، د قوم نوکرې، زما په پیسو، زما په تنخواه باندې تا ته اختیار میلاو دی. دا اختیار به ته زما په حق کې استعمالوي، خو زما په خلاف به نه استعمالوي. په بھرپور انداز باندې او په پرزور باندې موږ د دې مذمت کوو چې دغه رویه بله ورځ اختیار شوې ده. او که سبا دا اختیار شوه یا څوک ګرفتار شو یا د چا په خلاف پرچه کټ شو او FIR کټ شو، نو موږ به سکولونه بند کړي. زموږ سره پاور دی په دې مټه کې
زما سره 80,000 سټوډنټس دي، زما سره 3,000 ټیچرز دي، زما سره 150 پرنسپلز دي. دا به ټول راځي او په دې مټه کې به ډي چوک به جوړي. بیا به د دې ټوله ذمہواري هم په دې انتظامیه وي. زما مخامخ هغه ته هم ویلي دي په ملاقات کې چې موږ نه غواړو چې حالات دې خراب شي. موږ معزز شهریان یو، موږ اعلی تعلیم یافته کسان یو، موږ د قوم معماران یو، زمونږ پہچان د ټیچر دی، موږ ټیچران یو. موږ غواړو دا چې دا ملک دې ترقي وکړي، زمونږ د قوم بچی دی هغه تعلیم یافته او هغه بهترین شهري جوړ شي. خو که تاسو رکاوټ جوړیږئ نه دا فیصله زما نه ده. دا سکولونه په شنګله کې هم کولاو، دا سکولونه په دیر کې هم کولاو، دا په ملکڼي جنسۍ کې هم کولاو. په سوات کې دا فضا ولې جوړیږي چې یو ټینشن ته جوړیږي چې څنګه مدرسې کولاو پاتې دي، تا په ځان غلې پاتې کړی دی. چې څنګه په دیر کې تعلیمي ادارو کې کولاو پاتې دي او هلته انتظامیه هغې ته څه نه دي ویلي، ته دلته کې هم دا 15 ورځې یا 20 ورځې چې ته نن ماتوې. حالانکه ستا طریقه دا وه چې تا 1 سپتمبر خو ولې او په چلته چلته کې 15 سپتمبر ته واړو او دا سلسله د 13 مارچ نه را روانه ده. نو موږ دا غواړو چې موږ دلته کې ټینشن نه جوړو، خو که مزید دغه رویه کومه چې د هفتې په ورځ تا ساتلې وه او دا سبا وه، نو د مټه په چوک کې به موږ بھرپور مظاهره کوو او د دې چې سم نتایج رالو د هغې ذمہوار به هم دا انتظامیه او د مټې اے سی. خو موږ چونکې دا د سی ایم صاحب ہوم سټي او ہوم ځای دی، موږ دلته دا نه غواړو چې دلته هغه حالات جوړ شي چې د هغې نه موږ ته یا زموږ د مټې د خلکو ته څه پریشاني جوړه شي. او که دا یي نو بیا به مجبوراً موږ به دا کوو. زه یو خبره دام کول غواړم چې اے سی صاحب په سکولونو وګرځېدو او د شپې په 10 بجې په 11 بجې تاڼې ته هغه وایي چې په دې کسانو باندې ایف آی آر کټ کا. په 10 سکولونو باندې د ایف آی آر کټ کړی دی، 15 د مټې په تاڼه کې او 15 د چوپریال په تاڼه کې. زه د دې ځای نه ویم چې فلفور دی دا ایف آی آر ختم شي، د څومره نظر چې کېدی شي د ایف آی آر د ختم شي. زموږ سره د هغه سلوک نه کوي. موږ نه ډرګ والا یو چې نشې خرڅو، موږ نه سمګلران یو چې سمګلینګ کوو. زموږ په دې مټه کې یو ډېر د هر یو کس یو جدا لوی داستان دی او ډېر غټ نوم دی او دلته کې زموږ پہچان د ټیچر دی، زموږ د پیشه د عزت ده. ته موږ په دې مجبوره کوو چې موږ په چوکونو کې کینو، موږ درنې ورکو. یا زما سره دا اپشن چې ته که زه په سکول باندې د سینماګر نوم ولګوم نو ته خو به بیا نه راځې، ستا په هغې پابندي نشتی. که زه دا واړه په دې چوک کې په کلاسونو شروع کړم نو په بلډینګ د پابندي ده او په دې کې به نه وي. او انشاءالله په دې مټه تحصیل په 150 سکولونو کې به یو داسې سکول نه وي چې د پیر په ورځ کولاو نه وي. زه به مجبور یم چې بیا د مټې په چوک کې بیا زه کلاسونه شروع کړم. نو دې ته موږ مه بیایئ. یو ځل بیا په دې الفاظو باندې د ټول انتظامیه ته ویم چې د هوش ناخون واخلئ. تاسو په سړه سینه باندې په دې خبر باندې فکر وکئ. دا ایشو د ټول پاکستان دا د مټې ایشو ته مه جوړوئ. حالانکه د مټې ایشو ته خلک وږی او تږی ناست دی، دلته راځي د مس قلندر ته بالکل تیار ناست دي او موږ هم مجبور کوي چې موږ د سکول په ځای باندې په چوک کې ودرېږو. او که مجبور شو نو تنګ آمد به جنګ آمد، بیا خو مجبوري ده، بیا به ولاړ یو. زمونږ سبا یو ډېره غټه مظاهره په نشاط چوک کې ده چې هغې ته به زمونږ ټول پرنسپل سره د سټاف ځي او د هغې سره سره دلته زمونږ چې څومره سیاسي ګوندونه دي، پارټیانې دي، د هغې مکمل حمایت موږ تحصیل دی. زمونږ سره د مدرسو علما کرامو رابطه کړې ده چې سم تاسو وایي موږ تاسو ته حاضر یو. زمونږ د هرې ادارې سره پیرنټس دا رابطه کړې ده چې زمونږ نه ماشومان په کورونو کې تباه شو، نور دې تباهۍ ته جوړ نه یو. تاسو سکول کولاو کې په پوش به موږ ولاړ یو، د هر ماشوم سره به یو پلار یو هغه به په مظاهره کې شریک وي. د ګورنمنټ ادارې ته کولاو کا چې یو تعلیمي ماحول جوړ شي، د قوم هر بچی سار پاسي او خپل سکول ته رواني. موږ هغې ماحول دپاره به جدوجہد جاري چې د ټولې تعلیمي ادارې نه کولاو د هغې دپاره د هغې پورې به زمونږ دا تحریک جاري. او انشاءالله په دې مټه تحصیل په 150 سکولونو کې به یو داسې سکول نه وي چې د پیر په ورځ کولاو نه وي. که څوک دلته کې غلطه پروپیګنډه خورئ نو دا غلطه ده. د هفتې په ورځ زموږ 100% حاضري ټول سکولونه کولاو او انشاءالله د پیر په ورځ به هم ټول کولاوي او همیشه به دا کولاوي.